أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة السجدہ الف لام میم سیدہ وتموئی او سیدۃ لقمان وتموئی مکی سورت تے پنزا او یم دے رستو د سورت مومنون نا مخ کی صورت کی چکلا د مشرکانو د شرک بحث یو کو نو دلتا داغی یو سوال لے داغی سوال تردید بکئی سوال برازی سلورم آیت کی دویم مخ کے مسئلہ توحید و عقلی دلائل سرا نو دلتا کی د شرک تردید بکئی دعوت صورت بئی نفی د شفیع قہری خلاصہ د صورت کے نفی د شفیع قہری بئی اولنا صداقت د قرآن کریم او د شفاعت قہری باندے رد بئی نپاغی باندے دلائل بپیش کئی دارنگے تفریقہ و پیش کئی پمینز د صفاتو د مومنانو او د کافرانو کی صورت کے تخویفات او بشارتون بہمی الف لام میم اغا حروف مقطعات تنزل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین نازل دل دی دی کتاب دا ذات دا طرفنا چی رب العالمین دے دا سی کتاب دے لا ریب فیہ چی نشتے شک پدے کی اس شک پدے کتاب کی نشتی لا ریب فیہ مخی موزے کی تیرشیو منگویلو دا جملہ معترضہ دا تنزیل الکتابی من رب العالمین و کتاب سنگ دے دا سی کتاب دے چی شک پکی نشتی ام یقولون افترا آیا دا خلق وی دا قرآن دا زانا جوڑ کر لیں دا مسئلے دا زانا جوڑا کر لا بل هو الحق من ربکا بلکہ دا حق دے ساد رب دا طرفنا لی تنزل قوم ما تاهم من نذیر دے دا پارا چی یر ورکتا قوم لا چنے دے راغلا غیتا سوگیر ورکا ان کے استانا مخی لعلهم یهتدون دا پاری داخلق پہ ہدایت راشی ہدایت بیاومی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام دے خلق بداوی چی منگا چی کم اولیانی ولی اللہ دیتا اختیار ورکر لیں نو دلتا کے داغی جوابونا کئی مختلف اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزات چ پیدا کری آسمان نو زمکا وما بینهما چ بمین دی کی دی فی 6 ایام پر مقدار د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا اللہ برابر شه دے پارش باندې مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نشته احساس د پاره د الله نه سوا سوک ولی نشته سوک دوست نشته سوک اولیاء نشتی چاغا د چا سکارو کی ولا شفیع ان سوک سفارش نشتی الله تا سوک سفارش نشی کولای سفارش چی کئی ناغبا علا کئی چی جات ته میلاوشی د چا د پاره ایجاد میلاوشی افلا تتذکرون تاسو پن ولی نالی یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تدبیر کئی دکار
دا اسمان نازمه کې تاسو میارج الیه نو بیا ورخیږي الله تا فی یوم پاورز کې د قیامت ورځ کان مقدارو الف سنه مما تعدون یبا چې د مقدار د هغه زر کاله د هغه نه چې تاسو شماروي ثم یارج الیه فی یوم خبر راغلا الله تدبیر کوي مسله خبره راولې غلا نو بیا به واپس کیږي الله تا یرجع ذلک الامر فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون ذالک عالم الغیب والشهاده دا صفاتون والا الله استاس پوه دے په غیب باندې په کار باندې غالب لرم کوونکې الذی احسن کل شیء خلقه الله اغذات ته چې خیسته کړه د هر یو شیلا پیدائش داغا وبدا خلق الانسان من طین او پیدا شروع کړه د پیدائش د انسان د خټینا ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین بیا ګرځول نسل د داغه من سلالتین داغی راخ کودلی شوی او بوس پکینا او راخ کودلی شوی دی چانکڑے شوی او بدی مہین سپکی او بدی گوری وطا نو سپکی دی کله چې د بدن نه اوزی بدن ټول پلیت شي حکمی پلیتی راشی ثم سواهو بیا برابر کړل الله دلرا ونفخ فی من روحی او پکړل اچول په دغه خپل طرف نرو وجعل لكم السماء والابصار والافئده او ګرځول استاو زپارا غوګونه او سترګې او زرونه قلیلا ما تشکرون ډېر کم هغه دي چې تاسو شکریا ادا کوئ وقالوا اذا زللنا فی الارض او داخله کوئی اے کله چې موږ ورک شو پزماګه کې اینا لفی خلق جدید آیا موږ په نوې پیدائش باندې بیا به پیدا کول کیږو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکہ داخل ملاقات خپل رب باندې انکار کوونکی دي ول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتوا مرگ سا اخلستا سنا مرگ راولی په طریقې د سا اغستو باندې نو سا اخری ملک الموت یا الذي وكل بكم اچ مقرر شری په تاسو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا خپل رب طرف ته تاسو ورګرځولې کیږي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى کچری لیدل ویتا پاغه وخت کې چې مجرمان خلق ناکسوا رؤوسهم کته کړي وي کته کون کې وي خپل سرون لرا عند ربهم د دې رب په مخ کې نو کچری تالی دلوي نو لرایت العجب تاب یو عجیب شی لیدل واجب خبره بدلی دلوا دی بوي ربنا ابصرنا از منگ ربا ولیدل منگا وسمینا منگ واورد یا منگا سمینا پمانا دا علمنا منگ پوشو فرجینا نو منگ واپس بوزینا عمل صالحا انا موقنون منگ با عملو کو سارے یقین منگ یقین کون کی ولو شینا لاتینا کل نفس هداها کچری منگ وقتی نخوا مخوا ورکڑ بیوہر یو نفس تایداد داغا ولیکن حق القول منی لعام ان جہنم لیکن لازم شي دا فیصله زمونږ د طرفنا چې خامخا ډکوم به جهنم لره د جناتو انسانانو ټولونه فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا نو اوس گئی په سبب د هغې چې هېر کړلی تاسو ملاقات د دې ورځې ستاسو انا نسیناکم یقینا موږ تاسو پرېښودی وذوقوا عذاب الخلد او اوس گئی عذاب د همیشوالي په سبب د چې تاسو کوم عمل کاو یقینا ایمان لري پاتون زمانه آګسان کله چې پنور کولای کیږي د لا پاغه باندې نو پریوزي دي سیده کون کې او تسبیح بیان د خپل رب د حکم سره د خپل رب د حمد سره او دی تکبر نه کوي لوی نه کوي تتجافا جنوب عن المساجد لری جدائی ډډې د دې د بسترونه يدعونا ربهم خوفا وطمعا رب خپل رب لرا د یری د وجنا او تمنا و مما رزقناهم ينفقون او بعض داغنا چې موږ رزق ورکړی دی له خرج کوي دا الله په لار کې خرج کوي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نو نه پوهیږي یو نفس هغه چې پټ ساتلی شي دي د دې لپاره د سترګو د اخوالنا جزام بما كانوا يعملون دا بدله به په سبب د هغې بدله به ورکولی کېږي دې لا په سبب د هغې چې دي کوم عمل کاو کم څه چې دې لا ایښودی شوي دي پټ نو هغه ډېر غټ دي ډېر زیات دي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وی ولا خطر علی قلب بشر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا آیا هغه سوچ هغه مؤمنی دا پشان دا چای چا فاسقی
لا یستوون نشي برابر کېدی دواړه چرته برابر دي اما الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل اما الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فلهم جنات المأوا دې پارا جنت المأوا دې نزلا مل مسیاب کول کېږي د دې بما كانوا يعملون په سبب دا چې دې کوم عمل کوم واما الذين فسقوا کسان چې فسق کړل فماواهم النار ټکانه به جهنمی کلما ارادوا اي يخرجوا منها کله چې اراده وکړي داخله چې ودی وزي د جهنم نه اعيدوا فيها واپس کولې بشي دی پای کې وقيل او ویل کېږي با دیتا ذوقوا عذاب النار سګي عذاب دا ور الذي كنتم به تكذبون چې تاسو به تکذیب کاو ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر او خامخا سکو په دی باندې عذاب نږدې عذاب نږدې مخکې د عذاب لوینا قبل عذاب الاکبر وی دون العذاب الاکبر مخ قبل عذاب الاکبر لعلهم يرجعون حتى يرجعون تر دې پورې چې دی وګرځي الله تا مخکې موږ د آیاتو شمار کړو هغه عذاب قبر په آیاتونو کې تفسیر مجاہد وی چې دینه عذاب قبر مراد دی عذاب نزدې مخکې د عذاب لوینا حتی يرجعون وی تر دې پورې عذاب بئی چې واپس شي دي تر دې پورې چې دی قیامت بشي په ومن ازلم ممن ذکر بیات ربه سوګ دې غړ ظالم دا چانا چې پنور کولې کی اغلا پاتونو درب د باندې سمار ځانها بیا راس کړل دا غینا ان من المجرمین منتقمون یقینا موږ د مجرمانو انتقام غستون کی ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړه موږ موسی علی السلام له کتاب فلا تکن فی مریه من لقائه نو مکه غته پشکه د ملاقات دا غنا وجعلناه هدى لبني اسرائيل او غزول موږ غل را هدایت د پاره د بنی اسرائیلو فلا تکن فی مریه من لقائه یو مطلب دا فلا تکن فی مریه نو مکه غته پشکه د ملاقات د موسی علیہ السلام نا پشپ د معراج پوا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو او آسمان کې د موسی علیہ السلام سره ملاقات کړو مخکې تذکرہ شی وا موسی علیہ السلام سره ملاقات شی او شپږم اسمان کې نو موسی علیہ السلام سره ملاقات شو منځونو تذکرہ شو منځونه پرس شو موسی علیہ السلام بیا د منځونو د کمولو خبر وکړه منځونه کمیده پنځو تراغله نو دا د الله رب العزت قدرت ته دا الله رب العزت خوخه ده چې سکه نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بوتو مخکې خبره تذکرہ سورته بنی اسرائیل کی وشوا چې لار د بیت المقدس نا د بیت الله نا بیت المقدس تا او د بیت المقدس نا بیا په بره باندې نو دی یو ته اسراء وی او یو ته معراج وی مخکې مونږ ویلو دا خبره د معراج واقعا دا ثابت ده په تواتر سره کله چې یو سړی د تواتر نه انکار کوي ناغه گمراه کیږي او کافر کیږي په هر دور کې داسې خلک دي دا زما عقل نه مني وي نه چې عقل نه مني نه به نه کیږي ستا عقل نه مني ستا عقل خوده وړکه نه چې عقل نه مني اول دغه د خپل عقل خبره ثابتې سره پاره دا الله باندې هغه لاگو کوي الله د استاد عقل نه ډیر مبرا ده هغه کارونه الله کړلی هغه کوي چې هغه اصلي په عقل کې راضی نه سره انسان پیدا شوی ته څنګه پیدا شوی د وبونه څنګه سره پیدا کی عزت پیدا کړه وبونه پیدا کی دغه سه نور څومره چې ګوره په انسان کې یا په عالم کې چې څو ګوره څومره چې ستا په نظر راځي هغه ټول داسې دي چې د عقل نه ماورا دي ها الله چې سکه نه هغه د عقل هغه ته کله رسی
نو دی د الله کارونه په خپل عقل باندې اخلي. نو وی فلا تکن فی مریۃ من لقاء، نو مکیږه تو پس کې پشک کې من لقائک موسی لیلۃ المعراج، د معراج پشپ باندې استا ملاقات د موسی علیہ السلام سره، په دې کې شک مکوا یقینا چې تا هغه سره ملاقات کړلې. بل دادا فلا تکن فی مریۃ من لقائه، نو مکیږه ته پشک کې د ملاقات یعنی من لقائک د ملاقات ستا د درکېدو تعالی پشان د کتاب د موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام له چې څنګه کتاب ورکړی شوی نو تعالی هم هغه شان کتاب درکړی شوی دی چې قرآن کریم دی. نو موسی علیہ السلام له کتاب ورکړی شوی تورات، تعالی کتاب درکړی شوی دی قرآن. نو تعالی چې څنګه قرآن درکړی شوی دی داسې هغه تورات ورکړی شوی. بل دادا فلا تکو فی مریۃ من لقائه، نو مکیږه ته په شک کې من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام سره د مصائبنا مصیبتنا تکلیفنا موسی علیہ السلام ته رسولې شیو. نو ته پای کې شک مکوا، ګڼ مصیبتونه هغه ته رسېدلیو. وجعلنا هدى لبني اسرائیل، او ګرځولې موږ هغه لره هدایت د پاره د بني اسرائیلو. دا چاته وایي؟ دا خبره زمونږ کتابونو کې بعضې راځي دا دې دپاره کېږي چې سامع هغه ته خبره معلومه شي، هغه ته خبره اورئ. پیغمبر ته وایي ما او تا ته اورئ چې او داسې کارونه شي دي ګوره، داسې نه چې ته په دې کې شک وکړې. پیغمبر ته نه وایي چې ته شک ونه کړې، پیغمبر خو شک نشتی، خو ما او تا ته وایي که او ستاسو شکي په دې کې نو شک په دې کې مه کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی معراج ته د موسی علیہ السلام سره ملاقات یې کړلی. وجعلنا منهم ائمة، او ګرځولې موږ د دینا ائمة پیشواګان یهدون بامرنا چې لار به خود زم په حکم باندې کله چې ټینګ شو په دین باندې، کله چې صبر وکړو مصیبتونو باندې. وکانو بیااتنا یوقنون، او دې زم په آیاتو باندې یقین لرو. ان ربک هو یفصل بینهم، یقین ستاره فیصله وکړي د خلکو په منځ کې د قیامت پر ورځ باندې. فیما کانوا فیه یختلفون، پاسې د خلکو په اختلاف کوو. اولم یاد لهم، اولم یبین لهم، اولم یتبین لهم، آیا د خلکو ته نه د واضح شوي نه د ښکاره شوي کم اهلکنا من قبلهم من القرون، څومره هلاک کړي موږ د دې نه مخکې د قومونو فی مساکنهم په کورونو د دې کې. ان فی ذلک الآیات، یقین په دې کې خامخا نښې دي. افلا یسمعون، آیا دا خلق اورینا؟ اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا نګوري دا خلق یقینا موږ چلو اوبو اغزمکه وچیتا. فنخرجو به زرعا، نراغباسو موږ د دې اوبو په ذریعه باندې فصلنا تاکلو منه انعامهم، چې خوري ساروي د دي و انفسهم دي په خپلهم. افلا یبصرون، آیا دا خلق ګورینا؟ ويقولون متى هذا الفتح، او وی دا خلق کله وی دا فیصله. ان کنتم صادقین که یہ رشتونی. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، وتوا او ورځ د فیصلې فائدہ بنو کې یا کسان چې کفر کړل ایمان راوړل داغي. ولام ينظرون، نه بدیله مهلت ورکول کی. مخکې سورۃ انعام کې تیر شیو لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان یو سړی راوړي نه ایمان بوله بیا فائدہ نه ورکوي. او کسبت فی ایمانها خیرا. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، ایمان کدی راوړي نو بیا فائدہ نه ورکوي په هغه وخت کې چې کله د ورځ راشي، چې کله قیامت کیږي، کله غرغره راشي. فاعرض عنهم، نو اعراض کو د دینا. وانتظر، او انتظار کوا. انهم منتظرون، یقینا دیم دی د انتظار کوونکو نه. سورۃ ممتازو و ابتداء د خلق انسان، دارنګه سورۃ ممتازو په ذکر د توکیل د ملک الموت، دارنګه سورۃ ممتازو په ذکر د ملاقات زموږ د پیغمبر د موسی علیہ السلام سره بنا بر یو تفسیر پشپد معراج باندې.
صورت ممتازو پا آئمو د بنی اسرائیلو دارنگی صورت کے تفریقہ د کافر و د مومن. صورت احزاب مدنی صورت تے نوی دے پا نزول کے رستو د صورت آل عمران نا. مخ کی صورت کے چی کلا اثبات د توحید شو نفی د شفیع قاری شو نوس وی پاسا دا مسئلہ ارسوا تیزی ورکی پیغمبر تا مومنانو تا پرسولو دے مسئلے بانے تبلیغ باندے پاسا تبلیغ دے خبری اوکا. دارنگی ما قبل کی چکلا رد اوکو د شفاعت قہری نو دلتا داغی دا پارا دری مثال نو پیش کئی. دارنگی مخ کی صورت کے چکرا کلا تذکرہ د تضرع الاللہ نو دے صورت کے اتباع د رسول بانے بزور لگئی. دعوت صورت بئی تحزیز فی تبلیغ او پا اطاعت د رسول اطاعت بکوی د رسول. خلاصہ د صورت بئی صورت کے اثبات د توحید او تشریح داغے بکئی لکه څنګه چې په یو خېټه کې دوا زړونه نشي کېدی دغه سه په یو عالم کې دوا الہ نشي کېدی لکه څنګه چې پردی مور نشي کېدی دغه سه چې الہ نه نو هغه الہ نشي کېدی. دریم پردی زوی نشي کېدی نو چې الہ نه نو هغه څنګه الہ شي. خطابات تی په صورت کے دولس خطابات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او مومنانو تا. صورت کے تیزی ورکی پا اتباع د رسول پاسی او خلقو اتباع د رسول کوئی او دا خبر خلقو تا ارسوئی. صورت احزاب دیں سلورم پنزم ہجری کے نازل شہر ہیں. احزابم پا دغی کالبانی شہر ہیں او پا دغی کالبانی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا نکام شوید ہیں. دائی تذکرہ پا کیم رازی یا ایوہ النبی اتق اللہ اے پیغمبر یرک ود اللہ نا ولا تطیل کافرین خبر ممن کافران و منافقان و یقینن اللہ دے پوہا حکمت والا خبر کئی دا اللہ نا یرکوا نوم د پیغمبر اخلی وی ما ہوتا تا او دا اللہ نا یرکوا ہر یو سڑی تو وی او دا کافر و تابداری مکو کافر و بسی مزا دا منافقان و خبری ممانا دنیا کی دیر منافقان دی دیر کافر دی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ چی آغا پسی نزی کافرانو پسی نزی منافقانو پسی نزی نو چرت لڑ شو نو وی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ تابداری کو دا سوچ وہی کو لکی تا ساد رب دت ربنا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقین اللہ پاس میں تاسی کوئی خبردار دیں. وتوکل اللہ توکل کو پا اللہ بائیں سانس پارا پا اللہ وتکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ کارساز. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ندے گرزول اللہ دے اسری دا پارا دو زلونا دا پا خیٹ کے وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن اماتکم او ندی گرزولی اللہ ستاسو دا بی بیانونا آغا چی زہار کوئی تاسو دا آغی سرا میان دستاسو تاسو سر زہارو کو نو آغا ستا مورکی گی نا وما جعلا دیاکم ابناکم او ندی گرزولی ستاسو دخلی زامن چی پخلی بانی تاو تویلی تزما زویشوی نو پدے بانی دا زوی کی گی نا ما جعلا دیاکم ابناکم ذالکم قولکم بیافواہکم دا خبری استاسو بیدلیل استاسو پخلو باندے واللہ یقول حق اللہ حق خبر کئی وہو یاد السبیل واللہ لار خی نیغ لار طرف تا خلق سڑے روانی پنے غلار
یو په یو خېټه کې دوه زړونه نشي کېدی. پردی ښځه هغه ستا ښځه ده نه، هغه ستا مور کېږي نه. پردی مور کېدی نشي. ښځې ته یو سړي وی ستا ملا زما د مور د ملا په شان ده، یا ستا د ملا په ما باندې داسې یې لکه زما د مور ملا. تشبیه ورکړه د محرماتو د پټو اندامونو، د محرماتو د پټو اندامونو سره تشبیه ورکړه د خپل ښځې د پټو اندامونو. ظاهري اندامونو کې کېدی شي لاس ته ښکاریږي دا د مور د لاس په شانتي دی، نو دا کېدی شي. مخ دی هغه کېدی شي. نو کم اندامونه چې ښکاره دي د هغې نه علاوه پټ اندامونه، د هغې تشبیه ورکول د محرماتو د پټو اندامونو سره، دې ته ویل کېږي زهار. مسله د زهار بیا وروستو صورت مجادله کې راځي. اول دکې د هغې چا چې ویلی او بیا واپس کیږي نو د هغې هغه تذکره هم کوي. سبق کول غواړي جرمانه به صحیح، یا به غلام ازادی او یا به 2 میاشتې روجې نیسي او یا به 80 مسکینانو لا ډوډۍ ورکوي. هلته خبره بیا راځي الذین یظاهرون منهم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ودعوهم لآبائهم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هم زید ابن حارثو دیکھ دا واقع راضی، زینب رضی اللہ تعالی عنہ واقع راضی. نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغت ویلو و ادا زما نن نپس غلام نه دے زما زوی دے. شوی دا سوا زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دے چاچ پټ کړو او بیا بووله او خرڅ کړو د غلام په نوم باندې غلام کړیو. نو دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشو نو هغه دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ جوړ کېو. نو دای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کو ستا خدمت بکئی. خلکو ته پته ولګیدا، پلار ته ترته پته ولګیدا چې هغه زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ په مکه کې ده. راغله پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. وی چې د منګه بوتل غواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی دا اسی بوزي خو که هغه تاسو سره تل غواړي الا زه په هغه باندې خپل فیصله لاګو کوم نه. کاغذ تاسو سره تل غواړي نو زیری زما ترنه به اجازه تي. پلار او تر خوشاله شو چې دینه بل خټه خبره سکه دی شي. کله چې مخامخ شو او په جندو خو یو بل سره میلاو شو. بیا وتوی چې زو منګ سره زو هغه تاسو سره نظم ویتز هغه اختیار ورک ته زیو کو پات کیږي. هغه ز پات کېږم زمانہ هغه ته ته دا غلامی قبله او ازادي نه قبله هغه دا غلامی زما خو خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غلامی دا می خو خدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره غي کرا یو ځای کو او وی نن نفس دې زما زوی شو دی به زما زوی زما غلام نه دی. آغه نفس خلق بو بیا زید ابن محمد وی خبره چلی دا روانه وا. وز دا کله چې پردیس وې سړی زوی کی پدې کې بعض خبره راځي وس خلق بدا حقیقی زوی غني او د سره د حقیقی زامنو شان کار خونه کیږي. نو هغه مسله کې راځي او دوم لآبائهم واقصۃ عند الله. باواز کوي دیتا د پلانو په نوم باندې دا انصاف والا د الله پنيز
فإن لم تعلموا آباءهم که نبی جنی تاسو پلاران دی فإخوانکم فی الدین استاسو رونه دی په دین کې او موالیکم استاسو ملګری یو سړی ته आवाज کې او نومې دل نه درځي د پلار نومې درځي نو پلار نوم متوا پلار نومې دلم نه درځي نو ستا ملګری نو ملګری ته وایي رور وته وا و عرب عام طور باندې چې आवाज کوي نو وی یا عمي یا اخ وی زمونږه پښتو کې عام طور باندې مونږه आवाज کوو نو اے ماما وی ماما وته وی نو دا خبره د هر زید هر علاقه ځان خپل خپل یو نومي د ادب یو نومي او هغه تاخلي سړی وته نه اے سړیا نو عام طور باندې ویل کېږي مشري څوک وته تروي څوک وته ماما وی اے تر خبره داسې نه ده وی کله وی ماما چرته ځي ماما په خیر راغلی وی نو دا حقیقی ماما نه خو ویل کېږي دغسې و موالیکم ستاسو ملګري دي ولیس علیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه فیما اخطأتم باسی تاسو خطا شي پای باندې ولکن ما تعمد قلوبکم لیکن گناہ پاس کې دې چې قص کړی زړه تاسو وکانه الله غفور رحیم دی الله بخون کې مهربان النبی اولا بالمؤمنین نبی زیاد حقدار دی مؤمنانو لپاره من انفسهم دې نفسونو نواز واجو ماتهم او بیبیان د پیغمبر میان دي د دي واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او رشتہ داران بعض د دې زیاد حقدار دي د بعضی په کتاب د الله کې په حق د میراث د مؤمنانو د مهاجرینو الا ان تتقوا تفعلوا الى اولیاءکم معروفا مگر دا چې تاسو کوی د خپل دوستانو سره د عرف مناسب د شریعت مطابق کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خبر دا په کتاب کې لیکل شوی یو دلته کې وایي ان نبی اولا نبی زیات اولاد حق ده د مؤمنانو د پاره ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مومنان زیاد پیغمبر زیاد حقدار دے مومنان دا پارا دی نفسنو نا یا نبی زیاد حقدار دے دا اطاعت دا مومنانو نا مومنانو تابداری دی نہ کئی بلکہ دا پیغمبر تابداری دی کئی یا دا چی پیغمبر زیاد حق دے زیاد شفیق دے زیاد ارحم دے مومنانو باندے من انفسهم دے نفسنو نا یو سړی په ځان باندې دومره مهربان نه دی څومره چې پیغمبر په دې باندې مهربان دی وس خبره کېږي وازواج امهاتهم د پیغمبر بیبیانې هغه د امت میان دي امهات المؤمنین ازواج النبی صلی الله علیه وسلم نیو دا راځي دلته کې وایي وازواج امهاتهم یو خبر دا راځي بل راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه وروستو دا خبره به د امت دپاره جایز نه ان تنکحوا من بعده ابدا د پیغمبر د بیبیانو سره تاسو نکاح نشئ کولی نو هلته کې خبره کړله باندې خلک پکې نورې خبرې را دننه کي وایي نه پیغمبر ژوندی دی ځکه د هغه نکاح داغه د بیبیانو سره نکاح نه کیږي وغیرہ وغیرہ بعض خلک نورې خبرې مخکې کوي قرآن کریم کې دا دي وازواج امهاتهم دغه ویلې چې نکاح جایز نه دی مؤمنانو د پاره د پیغمبر د بیبیانو سره خبره راځي رستو آیتونو کې براشي وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ او کله چې وعده واستیا موږ پیغمبرانو نه لوز داغي ومن کاستانه ومن نوح د نوح علیہ السلام نه د ابراهیم علیہ السلام اسماعیل د موسی علیہ السلام عیسی ابن مریم نه عیسی علیہ السلام نه اخذنا منهم میثاقا غلیظا اغسته موږ د دینه مضبوط لوز لیسال الصادقین عن صدقهم دی پاره چې الله په تپوس کې رښتونه داغي رښتینوالي وعد للکافرین عذاب الیم تیار کړی دی کافرانو لپاره عذاب درناک دا ټول نه لوز اغسته شه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماسته شه امین کا ستانه ماسته شه دی د سشي تاسو به د دین رسوي کم سچې د الله طرف نه تاسو ته راضي دا به رسوي یا ایو الذین آمنو
اے مومنانو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یادوئے نعمت اللہ پتا سبائے جاتکم جنودن کل چرال تاسبائے لخ کرے فارسلنا علیہم ریحن و جنودا لم تروہا، نراو لے گا منگا پاغیمان ہوا و جنودن ادا سے لخ کرے لم تروہا چتا سن لی دے وکان اللہ بما تعملون بصیرا، دے اللہ پاک آسمائے تاسی کوئی لیدن کے۔ غزوہ احزاب و غزوہ خندق پدغه کافران چې کله راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راتلو نه مخکې د مسلمانانو سره صحابه کرام سره مشوره وکړه سی چلو کو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړه چې خندق به وکنو او مدینه نه بهر ته نوځو، داغه په مشوره باندې عمل شو، خندق وکنسته شو خندقی کنستو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم لګیاو خندقی کنستو، نو خندقی وکنستو د مدینه آیا طرف ته چې کوم طرف نه داغه راتلو خبره وا او دلته کې دی وتناستی پدې مدینه خلقو کې اخواتا بنو قریظه پاتې کېدو، بنو نذیر پاتې کېدو، نو بنو قریظه لازمات کو چې کله غزوه خندق ختم شو نو بیا په هغه پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو نبی لاړو، داغي محاصره وکړه او داغي هغه مسله مخې ته راغله اذ جاءوکم من فوقکم، کله چې راغلو دي تاسو له پاسنا او من اسفل منکم، تاسو لاندې جانبنا، و ازاغت الابصار، کله چې کږي شسترګي، و بلغت القلوب الحناجر، اور رسیدل زړونه مروتا، وتظنون بالله الظنون، او ګمان کاو تاسو په الله باندې ناشنا ګمانونه، ولې دې دور کې منافقان هم ورسره دي، نو منافقانو ته خبره کوي وتظنون بالله الظنون، هنالک ابتلی المؤمنون، په دغه وخت کې واز میلې شو مؤمنان وزلزل جلقول شو په جلقول سخت سره، و اذ یقول المنافقون، کله چې منافقان هغه کسان چې بزرونه کې مرض او بزدلی واجب بنو، ما وعدنا الله ورسول الله غرورا، چې وعده نه کړی الله موږ سره د الله رسول مگر ددو کې، و اذ قالت طائفه منهم، کله چې وی د دین یا لا یسرب لا مقام لكم، ام یسرب والو نشته استاسو زه ستاسو ټکانه نشتی، طاقت یو نشتی، فرجعون واپس شئ، ویستاذنو فریق منهم، ایجاد طلبکای ویل د دین د پیغمبرنا، یقول نبی ان بیوتنا اورا، یقین زمگا کورونه خالی دی، زمگا کورونه خالی دی یا کولاو دی، وما هی بعورا، دا کورونه خالی نو، کورونه کولاو نو، ای یریدون الا فرارا، مگر نغواړي دا خلق مگر تیختا، یسربو د مدینه اولنې نومو یسرب، دا یو تنو یسرب ابن عمین وتوی راغله مدینه ته، مدینه آباد کړوا، داغه په نوم یې دا مدینه ته یسرب وی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو دا بیا مدینه شو، طیبه شو، منوره شو، ولو دخلت علیهم من اقطارها، کچر داخل شی په دې باندې د اطراف د مدینه نه، ثم سئل فتنه، بیا وختلوی د دین شرک، لا توها نو خامخا منل به د خلکو شرک لرا، ما تلبسوا بها الا قليلا، نو وې سارشي دی په منلو د فتنه باندې، منلو د شرک باندې، الا یسیرا مگر لگا، دغه منافقان خلق د دې پسې سره راغله وې کافر مشرک، او دې ته کفر او کا شرک کا دی به بالکل منلی وا، ولقد کانوا عهد الله من قبل، یقینا دی وعده کړوا دا الله سره دینه موکل ای ولن الله بار چې نو ګرځي شاګانی، وکانه عهد الله مسئولا، او دی وعده د الله تپوس کړی شي، الله به تپوس کوي، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، وتوا چې فائدہ بدن کی تاسو لا تختا کې تاسو تخته د مر نا ویل یا د قتل نا، و اذا لا تمتعون الا قليلا، او په دغه کې تاسو لا فائدہ درنه کړی شي مگر ډیر لگا، د زید مرنا سبب د مرنا که تاسو تخته نو تخته دې نشي،
قل من ذا الذي يعصمكم من الله وتوان سوګ دی هغه چې بچبګی تاسو د الله د عذاب نه ان اراده بكم سوان کلا اراده کې په تاسو باندې د بدای د عذاب او اراده بكم رحمه یا کلا تاسو ته رحمت رسي نو سوګ به تاسو له بدی در کی وارا او اراده بكم رحمتن یا اراده کې الله تاسو باندې د رحمت نو سوګ به تاسو له مَن يُصِبكم سوءا وی ولا یجدون لهم من دون الله او نبم امید اخلاق د خپل پاره د الله نه سوا سوګ دوسو نه مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم یقینا پیجنی الله امن کون کی استاسنا وین کی د خپل رونو تا حالم الینا چې اوراشه منگتا ولایاتن الباس الا قليلا راضی په خپل ما جنگ لا مگر ډیر لگا اشیحتن علیکم بخل کون کی دی پتا سو باندې اس شی سود کیږي نه یعنی نه تاسو باندې غنیمت سود ده نه پتا سو باندې شهادت سود ده فیضا جال خوفون کل چراشی یرا رایتم نین وتی دل را ينظرون الیگا چی ګوري بتا دا تدورا عینهم چی ګرځي باد دي دسترګو غاټی داسه کلذي یوشال من الموت پشان دسترګو د غاټو د ګرځېدو دا چا چې به وشر اغلی پاغه مې د مرګ فیضا ذهب الخوفون کل چی لاړ شي یرا سلقوکم بألسنة حداد نو خامغا اگدی بتاستا جبی خپل تیزیں آشیاتن علی الخیر دی حرس کون کی په مال باندې اولئک لم یؤمنوا دی کسان ایمان نه راوړې فابت الله اعمالهم برباد کړل الله مال ددی وکانه ذالک الله یسیر او کار کار دی په الله باندې آسان یحسبون الاحزاب لم یذهبوا دې دا خیالو چې نه دي تلی هغه مختلف ډلې ویات الاحزاب کچر راشی ډلې مختلف یودو ندی غواړي لوانم بادونه په عربی چې دی آباد په باندو کې یسلون ان بایکم ته پوښتنه کولای تاسو د خبرونو ولو کانوا فیکم کې جریبه دي تاسو کې ما قاتل الا قلیلا ندیبا قتال نو کړي مگر ډیر لګ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یقینا تاسو د پاره د الله پر رسول کې بهترین تابعداری لمن کان یرجو الله دا چا پارا چې امید لري په الله مې پرز آخرت باندې او ذکر الله کثیر یاد الله ډیر ولما را المؤمنون الاحزاب او کله چې اولید مؤمنانو مختلف ډلې قالوا ندیوی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا غسری چې الله وعده کړل موږ سره دا الله رسول او صدق الله ورسوله او الله رښتیا ویلو دا الله رسول وما زادهم الا ایمانا وتسلیما زیات کی دی لرا مگر ایمان او غاړی خودل من المؤمنین رجال د مؤمنان نه داسې خلق دي صدقوا ما عهد الله علیهم چې رښتونی کړي دا هغه چې وعده کړو دا الله سره په هغه باندې فمنهم من قضا نحبه نو بعض دین هغه دي چې خپل ذمہواری پوره کړه خپل نمبر او خپل واری پوره کړه ومنهم من ينتظر بعض دین هغه دي چې په انتظار کې دي وما بدلوا تبديلا ندي بدل شي دي په زړه بدلې دو سره ليجزي الله الصادقين بصدقهم دې لپاره چې الله بدل ورکړي رښتینو الله دغه رښتینوالي او يعذب المنافقين او سزا ورکړي الله منافقانو سره دا ان شاء الله غواړي او يتوب عليهم یا مهرباني کی بدی باندې ان الله كان غفور رحيم يقين الله دې بخون کې مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله واپس کړه کسان چې کفر کړو په خپل غصو باندې لم ينالوا خيرا چې ندي رسیدلی دي اس خیر ته وکاف الله المؤمنین القتال او کافی دې پوره دی الله د مؤمنانو لپاره د جنگ وکان الله قویا عزیزا الله دې قوی غالب وانزل الذين ظهرهم من الكتاب اغه خلقو بنو قریظه چاغي د کافرانو سره ملګری شویو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ډلو د واپسین رستو اسلحه کې خودا د غسل تیارې کوم پدې کې جبرئیل علیہ السلام راغې او د جنگ وردی اچولا وی تاسو اسلحه کې خودا وی ولې نو خبر اخلاص شو کنه وی اخلاص نه دا کار پاتې دی دا کار کول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سره راوغستا راوته اعلان وکړ راځي پنځه شورزه تقریبا محاصره وا په بنو قریظه باندې او بیا اغي داغي دوتو داغي دا قتل فیصله وشوا وانزل الذين ظهروهم من الكتاب هغه سان چې را کوزي کړو
انزل الذين اوراکس کرالا آکسان زاروم چې امدادی کړو داغي د کافرانو من الکتاب د الکتابنا من سیاسیم د قلاګانو د دینه وقذف فی قلوبهم الرعب او وای چې په دې کې رو فریقا تقتلون یو ډله تاسو وجلا و تاسرون فریقا او قید کول تاسو یو ډله واورثکم ارزهم او درګړه تاسو لاس مکه داغي ود یارمو کورن داغي وا مالو مال نه داغي وازلم تتوها او وعده وکړه الله تعالی سره د ایوزمکه چې تاسو نه ور خطرې باغی باندې وکانه الله علی کل شیء قدیر الله دې پارشمه قدرت لرونکې دا غزوه خندق غزوه احزاب دې کې الله رب العزت وسره وعده وکړه بل کاله خیبر ته وځي خیبر به فتح کیږي په دې منځ کې دی چې کله غزوه احزاب وشو نو په منځ کې بیا بګې حدیبیه وشوه دی بیا لاړل حدیبیه ته عمره د پاره تل حدیبیه کې حالت کې هغه بند کړه و نه بځي مخ ته بن راځي عمره بنه کوي د هغه ځنا صلح حدیبیه وشوه هغه ځنا چې واپس شو نو بیا خیبر ته لاړه او خیبر فتح شو یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر اوه خپل بیان ته دین کنتن ترین الحیات الدنیا کو غواړی تاسو ژوند دنیوي و زینتا ډول ډال د فتال نوراشی او مت یو کنا سامان در کم تاسو لا و سر یو کنا سران جمیرا او رسوت کم تاسو پر رسوت ول خيستو سرا و ان کنتن ترین الله ورسوله کو تاسو غواړی الله او الله رسول و دار الاخرته او کور اخری فإن الله عادل المحسنات من كنا اجر عظیما نو یقینا الله تیار کړي محسنات د پاره نیکو کار د پاره تاسو اجر لوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا وا زینب بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره نکاح کاو نورو بیبیانو یو خبر وکړه چې منګله به خرچه راکې نو د آیاتونه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی د آیاتونه نازل شوي دي ته مشوره وکړه بیا ما ته وا هغه چې واورېدو ناغه په دې کې مشورې د ضرورت نشتی یو کې دادا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها او بل وی وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره دیکھ یہ سخت وقت دی دنیا یو وقت کا آخرت یو وقت دی الله دا الله رسول اخلی او کنا مال و دولت اخلی نو ټولو وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په دې کې مشورو ته ضرورت نشته زما دنیا باندې سکوما دغه سي هر یوه بیبي هغه دا خبر وکړه چې زه منګه دنیا ته ضرورت نشتی دا خبر خو منګه دې لپاره کوله چې منګه به چې کله پکې یو بل راشي نو زمونږه نمبر بل ګړي رستو شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به زمونږه ملاقات یو شپه نور لیټ شي یو ورځ به نور لیټ شي یا نساء النبی وان کنتن تردن الله نو که تاسو الله غواړي د الله رسول نو یقینا تیار کړي محسنات د پاره تاسو نه اجر لوی یا نساء نبی میات من کنا بفاحشه مبینه اے بیبیانو د پیغمبر سوچے راتللو کی تاسو نه په فاش کارمانه په گناہ کارمانه گناہ کارا صد خلاف د پیغمبر تفسیر زاد المسیر ابن کثیر وغیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړي فاحشه مبینه مراد خلاف د خاوند ده دانه چې نور کارونه دي یو عذاب لال عذاب جیفین نو دچن مې داغه د پاره عذاب په دچنواري سره وکانه ذالک الله یسیر او دا کار دې په الله باندې آسان و مې یقنن من کن لله ورسوله او سوچي اطاعت کې استاسونه د الله او د الله د رسول او تعامل صالحانه عمل کې صالح نو تی اجرها مرتين وربکو اغه اجر داغه دو پیری واتنا لها رزق کریم او تیار کړل موږ داغه د پاره اجر خيستا یا نساء نبی اے بیبیانو د پیغمبر لستن کا حدیم من النساء نه تاسو پشان دی وته د نور زنانو نه تاسو د نور زنانو پشان دی خونه تاسو د پیغمبر بیبیان یی نو یو خبره دادا ان اتقیتن زګه چې تاسو کې تقوا ده تاسو پرهیزګاران یی فلا تعذان بالقول نو خبره دادا چې جویل بنکوي په خبره کې فیت مال الذی فی قلبی مرض نو تم بو کی هغه سره چې بزړه کې مرض ده میلان ده خزوتا وقلنا قولا معروفا خبره کوي خبره صحیح خبره کوي دلته فلا تحزن بالقول جویل په خبرو کې مکوي د ناز او د نخرو خبره بنه کوي بل دادا د خپل شان نخکته خبره بنه کوي وقرنا فی بیوتکنا
او اوسیږي په خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى اوسیږي په عزت سره کله کې اوسې په عزت سره په کور کې یې نو کله کې په عزت به بهر ته چلاړی نو وګوره بے عزت بشي نو ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى مرازی پناوتلو د جاهلیت مخکینو واقمنا الصلاة واتینا الزکات او قائمو ایمان زل را ورکوي زکات واتینا الله ورسوله تابعداري کوي د الله تعالی د رسول انما يريد الله يقين غالي الله ليذهبانكم الرجس چې لري کې تاسو نه پلیت اخلاق اهل البيت کوروالو اهل بیتو ويطهركم تطهيرا او پاک تاسو پاکولو سره بیبیان د پیغمبر دی الله اغي ته وی مراد ته ټوله زنانه دي دې ټوله ته وی او زنانو استاد د پاره کور بهتر دي زمونږه پښتو کې خلک وی د زنانو د پاره خو یا کور دی او یا ګور دی وی یا و په کور کې یا په قبر کې وی بهر باندې ګرځي بهر ګرځېدو پاره خو نه دي واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن او یادوي اغا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس پلیت اخلاق اغا پدې مای لرکول کیږي چې ته کور کې دن نه نو خلق پتا باندې بدنامي نشي لګولې چې کله بهر ته وځي بهر ګرځي خزر د کور شه ده او دا ګرځي بهر نو سبشي بدنامي په خلقو لګي اهل بیتو ويطهركم تطهيرا پاک تاسو پاک ول سرا واذکرنا ما اطلاع فی بیوتکم نو یاد ویا چې ول سکی تاسو ما په کورونو تاسو کې من آیات الله د الله آیات نو حکمتنا ان الله کان لطیفا خبیر یقین الله دې لطیف بارک بین خبردار صحابه کرام دي دا دور دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیبیان د پیغمبر دي نو واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن قران کریم آیاتونه نازلیږي حکمت سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نو دا یادوي ان المسلمین والمسلمات یقین مسلمان خزی مسلمان سړي مسلمان خزی مؤمنان سړي او مؤمنان خزی والقانتین والقانتات تابعداری کوونکی سړي او تابعداری کوونکی خزی او صادقین او صادقات او رښتونی سړي او رښتونی خزی او صابرین او صابرات او صبر کوونکی سړي او صبر کوونکی خزی والخاشعين والخاشعات او خشوع کوونکی سړی او خشوع کوونکی خزې والمتصدقین او المتصدقات او صدقه ور کوونکی سړی او صدقه ور کوونکی خزې او روزدار سړی او روزدار خزې والحافظین فروجهم او حفاظت کوونکی سړی د خپل شرمګاون او حفاظت کوونکی خزې وذاکرین الله کثیرا او یادون کی الله لرا ډیر سړی وذاکرات او یادون کی خزې اعد الله لهم مغفرتن الله تیار کړي استاد لپاره مغفرت او اجر لوی اجر استاد لپاره تیار کړل وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا نشته په اختیار کې ما كان للمؤمن نشته هیڅ یو مؤمن لرا او نه مؤمن خزی لرا کله چې فیصلو کې الله تعالی رسول یو دوکار اي يكون لهم الخيار چې دې داغه لپاره اختیار داغه د کارونو نه ومن يعص الله ورسوله چاچه سوک چې نافرمانی کې د الله تعالی د رسول فقط ضلال مبینا یقین گمراه شو په گمراهی کار سره ښکارا گمراهی باندې گمراه شو اختیار د چا باندې بیا ما کان للمؤمن ولا مؤمنه الخيرته نشته د مؤمن سړی او مؤمن خځ د پاره اختیار د الله او د الله د رسول په مقابله کې وان ويستقول الذي انعم الله عليه او کله چې ویتا سړیتا چې الله انعام کړو په باندې ایمان ولور کړو وان امتا علی تابع انعام کړو متبنا کړی دی او آزاد کړی دی ام سګاله کا نفس زوجک ځان سره ساته خپل بی وتق الله يرك ودالانات وتخفي في نفسك او پټ ساتل تا په خپل ځای کې خبر ام الله مبدی وا چې الله کار کون کې وداغي وتخشى الناس او تطير کول د خلقنا تیرې دي د خلقنا والله حق ان تخشوا الله زیاد حقدار دې چې تیارو کې د الله نه فلما قضا زید منا وتران کله چې پوره کو زید داغینا خپل حاجت په طلاق باندې زوجناکها نو موږ په نکاح درکړه طلاق الک الا یکون المؤمنین حرج د پاره دې چې پاتې نشي مؤمنان باندې ستنګسیا فی ازواجات یاهم په بیبیانو د متبناګانو داغي کې اذا قضوا منه نو ترا کله چې پوره کې خپل حاجت داغینا په طلاق باندې وکانا امر الله مفعولا کار د الله د کړه شوی
زینب رضی اللہ تعالی عنہ زینب بنت جحش وا داغه نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله تعالی عنہ سره وکړو. زید رضی الله تعالی عنہ هر څه چیو، لیکن یو خبر دا و چې داغه باندې د غلامۍ یو داغ پروتو، نو داغي کور نه جوړې دو. آخر کې خبره دا سه وشوه چې زید رضی الله تعالی عنہ بناته چې زه طلاق ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې طلاق ما ورکوا. ولې یو خبره بلوا دسی نه چې دې طلاق ورکی او الله ما ته وایي چې وسته منکا والا، نو دا خلک بسوي، خلک وایي خپل انګورې په نکاح واغستا، نو خلک به بیا لګیا وي دا اعتراضونه وکي او دا خلکو دا پروپاګاندا وي. الله رب العزت داغه طرف ته اشاره کوي وتخفي في نفسك، ته یو خبره دې پټ ساتله په خپل ځړه کې، هغه چې الله کار کوون کې داغه تا خلکو نه یې کولا. والله احق ان تخشى، الله زیات حقدار دی چې تعالی نه ویریږي. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک باندې الله دغه رسم باطل دا ختماو، نو دغه خبره وته دغه سي جوړ کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها داغه نکاح د پاره په خپل باندې وینا کړوا او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنا قبول کړه، لیکن چې کله بیا داغه کور نه جوړې دو، نو زید رضی الله تعالی عنہ طلاق ورکو. پدې کې بعضی مفسرین او خبرې کړي چې هغه د یو عام سړی په خلی باندې راتلو نه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بعضی خبرې داسې شي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله تعالی عنها ولیدا نو عاشق شو په اباظ خلک داسې الفاظ استعمالي زړه کې مینا محبت پیدا شو او هغه ته وی چې طلاق ورکا، هغه طلاق ورکو بیا په نکاح باندې واغستا. دا خبره سو کوي دروغ کوي غلط کوي. ولې زینب رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلوانو کې دا ترور په لونو کې راځي، نو چې کله په دغه کې دا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې به وړکواله کې نه لیدلی سو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل، لیکن دی وس خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیداو دا چلو شو هغه چلو شو. داود علیہ السلام په باره کې نماز خبرې کوي هغه سورازي سورته اسواد کې برازي. نو دا بعضی خبرې داسې دي چې دا د منلو نه دي او په خلی باندې راوستو نه دي. الله رب العزت یو رسم باطل د پیغمبر په ذات باندې ختمي، دا بل چاته وي هغه داسې د خپل متبنا د خزي سره ته نکاح کولای شي. نن سبا دلته زمونږ خلک هغه د مامی سره او د چاچی سره نکاح کول هغه حرام غني، حالال چې حرام نه دي. ته وګورئ دا ما مامی دا ماما مر شو، نو مامی ته دا مامی دا مامی د ستاسو دا اوسایس نه دا کله هغه سره ته نکاح کین نکاح کولای شي. چاچی د تر خزه دا نه تر خزه نه ستاسو دا نه دا غي نه ستر همشته پردمشته او دا غي سره دغه تر مرشي او بیا تو سره نکاح کولای شي، لیکن زمونږ خلک هغه نه کوي. نو دغه سي کدا خبره دغه سي پادشاه و نو دا هم دغه سي خلکو بیا بد غنلا. وس خو صرف زمونږ معاشره خبر دا اگر چې بعض خلک بیا دغه ته نه ګوري مسلې نه یو سره خبري نه ګوري، لیکن چې مسلې نه خبر نه ناغه دا دغه سي حرام غني لکه څنګه چې ترور چې حرام غنل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هغه سره الله کو الله وی زوجنا کا ها دا می تعالی په نکاح باندې درکړه دې د پاره چې مؤمنانو باندې آینده د پاره ستنګسیا پاتې نشي، مسله ختم شي، مسله وار شي. الله چې سکین هم هغه کیږي د خلکو خلک لګیا دي خپل عقلونه په دې کې لګیا دي سبل بل شان دي جنگي او نور خبرې پکې کې خلکو پکې خبرې کړلې هغه کېدو نه دي.
ما کان علی النبی من حرج نشته په پیغمبر باندې تنگسیا فيما فرض الله له پاسه چلا مقرر کړی د پاره سنت الله فی الذین خلو من قبل سنت دا الله طریقه دا الله پاکستان کې تشهیری مخ کې وکان امر الله قدر مقدورا کار دا الله دې په انداز باندې انداز کړی شوی الذين يبلغون رسالات الله کسان چې رسي پیغامات د الله يخشون يريد د الله نه ولا يخشون احد الا الله نه يريد د الله د یو تن د ما سوا د الله نه وكفى بالله حسيبا کافی دی الله حساب کوونکې ما کان محمد ابا احد من رجالکم خبر بیا بل راغلا الله وی نه محمد صلی الله علیه وسلم پلار استاسو د یو تن ان زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا پلار نه دی یا استاسو د نارینو کې د بالغ خلکو پلار نه دی د چې د چا پلارو د سړو کې ناغه واړو وفات شوی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وې درې زامنو یو پکې عبد الله او قاسم او تموي یو پکې طاهر او یو پکې ابراهیم نو یو تن پکې دوه نمونه نو دا درې واړه په ابتدا کې پړوکوالي کې د بلوغ نه مخکې وفات شي دي ولکن رسول الله لیکن د رسول الله دی خاتم النبیین او آخري پیغمبر دی دا خاتم النبیین دی آخري پیغمبر دی ددن رستو بل پیغمبر ناراضي کچا داوا وکړه ناغه کافری کچا اومنه بل پیغمبر اومنه ناغه د مسلمانۍ نرسته منی نو مرتد بئی او که د مسلمانۍ نه مخکې منی نو کافر بئی وز دې دور کې یو سړی زی او هغه دا وی چې غلام احمد قادیانی شو یا بل شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر منی نو دې به کافر نه بلکې دې به مرتدی د مرتد خبره مرتد د کافر نه زیات خرابی کافر په دنیا کې ژوند تیرول شي مرتد په دنیا کې ژوند نشي تیرول قانوني تور باندې د بدري ورځې هغه مهلت ورکول کېږي واپس شا او کنه واپس کېږي نو دا قتل کول کېږي با سر بولا قلم کول کېږي وکان الله بكل شيء علیم دی الله پارشمانه پوا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذکروا الله ذکرا کثیرا یادو الله تعالی په یادولو ډیرو سره وسبحوا بکرة واصلا او تسبیح بیانوي د الله په سما او بیگا هو الذی یصلی علیکم الله ذات اچ رحمتن علی کی پتا سبحانه ملائک داغا لیخرجکم من الظلمات الى النور دی پار دی چې راو باسي تاسو تیرو نرنا تا وکانه بالمؤمنین رحیما دی الله په مؤمنان مې رحم کوونکې تحیتهم یوم یلقونه سلام تحیت دی پاور ما چې ملاویږي دي دا الله سره سلامتیا وي یو بل سره ملاویږي سلام وي وعد لهم اجرا کریما تیار کړي الله د دې لپاره اجر خيستا الله طرف نه ویل کېږي سلام قولا من رب الرحیم دانګي واخر دعواهم الحمدلله رب العالمین دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا اے پیغمبر آئے منگلے گلے تو بیان کون کے و مبشرا او زیر ور کون کے و نذیرا او ير ور کون کے وداع یعنی اللہ او دعوت ور کون کے اللہ طرف تا بیزنی حکم د الله باندې و سراج منیرا او دیوا ډیر رڼا کون کی بلیدن کی دا سے دیوا دا سے رڼا والا چې سستی پکې ناراضی سراج منیرا نور پشان دے چاہے کہ فطور ناراضی وبشر المؤمنین او زیر ورکم مومنان لا بیان لهم من الله فضل کبیر یقینا دی پار دی الله طرف نه فضل لوی ولا تطیع الکافرین والمنافقین او خبر مومن کافرانو او منافقان او پرې د تکلیفونه د دې تکلیفونه پرې دا تکلیف درکې بد ردی وای بخبل کار وکي وتوکل الله توکل کو په الله باندې او کفا بالله وکیلا کافی دی الله کار ساز هر یو سړی چې بدی ردی وی لګیای نو هغه پسې وګ موړه یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا نکاتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنانو خذ سره ثم طلقتمونا بیا طلاق ورکړي تاسو هغه من قبل ان تمسونا مخدم ملاویدو داغي سره فما لكم علیهن من عدة تعتدون نشته تاسو باندې باغی باندې عدت چې تاسو شماروي هغه لرا یو خزید نکاح وشو او طلاق ورکړی شو
میلاویدل نه دي شوي نو په دې کې عدت هم نشتی. او دا معلومیږي هم دغه چې مخکې زید رضی الله تعالی عنہ د زینب رضی الله تعالی عنها سره ملاو شوی نه ده نو دې وجنه عدت هم نشتی. فمتعوهن نو سامان ورکی هغې له وسرحوهن سراحا جمیلا او رسد که پې رستولو ښایسته سره طلاق یې ورکو نو اوس د هغې حق نشته تا کور کې نو اوس یې ازاده که چیزي رسدي که چیزي. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن اے پیغمبر یقینا جایز کړي موږ ستا پاره بیبیان ستا چې تا ورکړي هغې له مهرونه د هغې وما ملکت یمینک چې مالکان دي ستا ښي لاس مما عفا الله علیک دا هغه نه چې الله انعام کې درکړي تعالی مال فی کې درکړي مال غنیمت کې درکړي وبنات عمک او لونا استاد ترو وبنات عماتک استاد ترو لونا وبنات خالک استاد ماما لونا وبنات خالاتک او لونا استاد پلار د طرف د مور د طرف نه د ترورانو الله تی هاجر نما کا چې هجرت کړل استاسرا و امرات مؤمنتن هغه خزا مؤمنه ای وهبت نفسها للنبي کله چې غواړي چې هغه او بخیخ بل ځان پیغمبر ته نه اراده نبی او چې پیغمبر کله اراده کوي آیستن کې چې نکاح دیو کې داغه سره یو خزر راځي او هغه خپل ځان پیغمبر ته ور بخي نو خالصتا لکا پیغمبر غواړي چې نکاح دی سره حکم نو دا حکم خالص تا د پاره ده من دون المؤمنین د مؤمنانو سیوا مؤمنان نور مؤمنان سړي مؤمنان خزي هغه دا نشي کولای بغیر د مہر نه نکاح نه کیږي. دلته صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته چې هغه نکاح کولای شي. دارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره نکاح هغه په نه باندې بس نه نه زیات هم کولای شي کته کول غواړي نو کولای شي خودل دغه بګي وس شرط لګئی مخکې ازادي وا وس ازادي زیات ختم شوا وس ککه نو په دې قسم کې کولای شي. مطلب دا چې د قریشو نه کولای شي او د بنو زهره نه کولای شي. قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاندانو او بنو زهره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماما خیلی وا دغه دواړو کې کولای شي څومره چې کې دین رستو کا سل کې او کا زر کې ار څومره چې کې کولای شي. یو پکې دا خبره پکې راغله مخکې چې کوم شی دي شوی دي وینځي څومره راځي ناغم راتلی شي په نکاح کې راتلی شي. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ما فرضنا علیهم فی ازواجهم یقینا موږ ته پته دا چې مقرر کړی موږ په دې باندې بارا د خاوندانو د دې کې د بیبیانو د دې کې ما فرضنا علیهم فی ازواجهم د دې د بیبیانو مبارکه موږ په دې باندې فرض کړلی مہر موږ فرض کړل مہر به سمري زموږ په نظمانه لس شرعي دراهم بې د لس شرعي دراهم نه با کمیږي نه زیات سمرا سړی خودشي مخکې تذکرہ شوی وما ملکت ایمانهم اچ مالکانی دی خلاصون علیک لا یکون علیک حرج د پاره دی چې پاتې نشي پتا مې تنگسیا وکان الله غفور الرحیم دی الله بخون کې مهربان د پیغمبر باندې تنگسیا پاتې نشي دی د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین رسي خلقو ته زنانه دي زنانو ته بدین څنګه رسی د زنانو په ذریعہ باندې برسی نو څومره ته نکاحونه کول غواړي نو کولای شي په دغه قسمونو کې ترجی من تشاء منهن بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تقسیم لازم نو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم تقسیم کړو او دا به وی هم یا الله ما ظاهری طور باندې کم سچدي هم کړلی وس د زړه خبره ده نزله خو د چا په اختیار کې نه یا الله په دې باندې امام را نسی ظاهری طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل مساوات قائم کړیو خپل بیبیانو منځ کې ترجی من تشاء منهن ورستقات چې چاله غواړي ته د دینه د نمبر نه وتوی الیک من تشاء او زی ورکا اچاله چې تا رستو کړی ته وتوی الیک من تشاء او زی ورکا اچاله چې ته غواړي ومن ابتغیت ممن ازلتا او دا نه چې غواړي ته چې تعالی ریکړي نه
پیغمبرنا فلا جناح علیکا نشته تا باندې ګناه ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا ډیر نږدې دی ته چې تا ستاسترګي ان تقر اعینهن چې سترګي به یخید دي ولا یحزن خفقیږي بنا و يرزن رازقی په اسماء چې تولر کې دی ټول لرا څومره چې بیان دي ته چې ولا سور کې پاغه باندې برزا کیږي خوشاله وي چې پیغمبر منګلا مقرر کلا وخیرا کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو باندې وخت مقرر کړو تر دې پورې آخري وخت د وفات کېدو ورځې وی مرض وفاتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با تپوس کاو اين انا غدن سبب کم ذکم نو پاغي باندې آخر کې چې کلا د عائشہ رضی الله تعالی عنها زه ته ورسید نو د هغه نه بیا اخواته د تلو خبره وا بی بیان ټوله راغونډې شوې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ده او دلته کې دې دلته کې خده عائشہ رضی الله تعالی عنها خدمت کړي او دلته کې بدېږي سو پورې جوړ شوی نه یا جوړ شي او یا د دنیا نه رخصت شي اول تکي پاتې شو او ال تکي وفات شو او ال تکي دفن شو وکان الله علیم حکیمه دی الله والله یعلم ما فی قلوبکم الله ته پته دا هغه چې تاسو په زړونو کې دي وکان الله علیم حکیم الله دې په علم والا لا یحل لک النساء من بعد وس دې نه وای جائز نه استاد پارا بی بیان د دغه قسم نه علاوه یو دا وای بل دا وای چې وس چې څومره دي دا نه بی بیان دي نه دې نه نه رستو وستا پر نور جائز نه دي ولې وقت ختمی دن کہہ رہے ہیں ورزے کمی دی وسطا پار نور جائز نہ دی لیکن عام مفسرین دا ذکر کئی منگ چی تا پارا کمی جائز کر لی داغین علاوہ ستا پارا جائز نہ دی دغا اقسام چی کم ذکر شو دغی کے سمرہ کول غواری نو کول شی لا یحل لک النساء من بعد جائز نہ دی ستا پارا بی بیانی من بعدو دغه اقسامنا علاوه ولا ان تبدل بهن ان دي جایستا پارا چې د دین سو بدل کی دا کمی بی بیان چې دی دا بدلینا چې دا پرې دی او بل واخلی په نکاح باندې نه دی بن پرې دی من ازواجین دنو بی بیاننا ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنون اگر چې تعجب کیا چې تعالی حسن داغي الا ما ملکت یمینک مگر دا چې استاخیلا سی مالکان شي ستا لا سے مالک شي مطلب وینځي راضی وینځي راتلې شي لیکن نور زنانا د دغه قسم نه علاوه هغه تنشي کولای وکان الله علی کل شیء رقیب الله دې پارشمای نیکهبان یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی لا یؤذن لكم اے مومنانو مداخله کې کور د پیغمبر تا الا یؤذن لكم مگر دا چې اجازه درکړي شي تاسو لا طعام خوراک تا غیر ناظرین ایناو چې نه تاسو انتظار کوونکې د پخلی ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو تا आवाज وکړې شي راو بللې شي فادخلون داخليږي فیضا طعمتم نو کله چې تاسو خوري فنتشرون بیا خوريږي ولا مستانسین لحدیث مکه نه د پاره مینا کون کې د خبرو ان ذالکم کان یوز النبی یقینا دا خبره تکلیف ورګي پیغمبر لانا نو فیستای منکم ناغا حیا کیستا سنا والله لا یستای من الحق الله باک نه کې د حق نه و اذا سالتمون متان فسالوهن من وراء حجاب او کله چې تاسو تپوس کوی داغینه د سامان غواړی تاسو داغینه د سامان فسالوهن نو غواړی داغینه من وراء حجاب ورستو د پردینا ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا خپاکون کی استاسلون د پاره داغی زړون د پاره وکا ما کان لکم ان توزو رسول الله او نشت نه جایز تاسو د پاره دا خبره چې تاسو د نکاح کوي دا تاسو د تکلیف ورکی د الله رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعد ابدا او نه جایز تاسو د پاره چې نکاح کوي تاسو داغه د بیان سره داغه نرستو چره ان نذالکم کان عند الله یعظیم یقینا دا خبر د الله په ما ډیر غټه د ګناه ده ډیر غټه بدکار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح کو نو ولیمه وکړه نو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کورتا خلق راو بلل د پردې حکم لا پورا نو راغله نو کله چې
خلکو ډوډۍ وخوړه نو ولیمه وخوړه نو خلک بعضې لاړه بعضې کسان پاتې شو یو څو کسان پاتې شو رسول الله صلی الله لګیا دي خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خیال باندې چې دا خلک اوس پاسي نو په خپل هم پس باندې باندې وې زه بار ته وزم خلک بیا هم ناستي نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر ته ووتو لږ ساعت وروسته راغی خلک ناست دي لګیا دي خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره خو ګرانې ده لیکن مېلمه ته څوک ویلی شي چې بس کې وځئ وځئ نو الله رب العزت حکم راولېږه چې تاسو له دا نه دي پکار چې کله چې تاسو دې تکلیف ورکوئ خلکو له ډوډۍ دپاره رابللی کېږي نو کوم وخت چې ته وښودی شي نو هغې له به راځئ د پخلي په انتظار کې به نه کښېنئ چې راځئ مخکې نه راغلي یې ناست یئ غیر ناظرین اناهو نه به انتظار کوونکي د پخلي راغلی خپې په خپه باندې اړولي ناست دی خبرې کوي پخلی به کېږي هلته انتظام دغسې د غټو زیونو د غټو کورونو د بیټکونو د دیروم نه اوس که یو سړی راشي دیره کې ناستي لیکن کله چې یو خاص سړی راشي هلته کې میلمه دا کوربه خاص میلمه راشي کوربه د کار اوزي بیا نو دغسې وختي مه راځئ کله چې اخرئ نو بیا پاسې وځئ خبر خلاصه ده دا کوربه پرېږدئ چې اوس د خپل ځان سنبال کړي دلته یو خبره پکې دا وکړه چې پیغمبر لا تکلیف ورکول ستاسو دا غټ د ګناه خبره ده او بل د ګناه خبره دام ده غټ د ګناه کار دی ستاسو دپاره د هغه د بیبیانو سره نکاح کول دا ناجایز دي ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعد ابدا نور خبر د ضرورت نشته چې دا چلے وا چلے او دا خبره یو دا او یو مخکې صورت ابتدا کې وي چې وازواج امهاتهم ان تبدو شیئا که تاسو په کار ورکوئ یو شي لره که تاسو یو ښکار کوئ یو شي لره او تخفوی یا پټوئ فإن الله کان بکل شیء علیم یقینا الله دې په هر شي باندې پوهه لا جناح علیهن فی آبائهن نشته ګناه په دې باندې د دې پلرانو باره کې ولا ابنائهن د دې زامنو باره کې ولا اخوانهن د دې رونو باره کې ولا ابناء اخوانهن او نه دي د رونو باره کې ولا ابناء اخوانهن او نه دي رونو باره کې ولا ابناء اخواتهن نه دي خورینو بارکه ولا نسائهن ننور زنان مؤمن ولا ما ملکت ایمانهن ناچ مالکان دي خلاصنا واتقین الله يرکوید الله نه یقینا الله دې پاسمه په هر شي باندې گوا په حالت د خلوت کې کله چې خزه یوازې دا کور د سوک راتلی شي داغه تذکره وکړه دا کسان راتلی شي دا خپل خلق دي محرمات دي راتلی شي دغه د پاره محرم دي خزی د پارا ان الله وملائکته یصلون علی النبی یقینا الله او ملائکه د الله یصلون علی النبی یبرکون علی النبی یا یعتنون علی النبی دی اعتنا کوي دی یبرکون علی النبی آفرین او شاباشه وی په پیغمبر باندې یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو صلو علیه وسلموا تسلیما نو تاسو هم درود وای په پیغمبر باندې سلام کول سلام ویل صلوات من الله وای خاص رحمت تو وای دارنګ صلوات من الملائکه هغه دعا تو وای او د مومنانو د انسانانو هغه درود شریف تو وای ان الذين يؤذون الله ورسوله یقینا کسان چې تکلیف ورکړي الله تعالی رسول الله یعنی نافرمانی کوي الله تعالی د رسول الله نهم الله په دنیا او آخرت نو الله لعنت کړي په دې باندې په دنیا او آخرت کې وعد دلهم عذاب مهینا تیار کړي الله دې پر عذاب رسوا کوونکې یؤذون الله ورسوله مخالفت داسې مخالفت کوي چې مقابله کوي د الله او د رسول والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او کسان چې هغه تکلیف ورکوي یعنی بهتان لګي مؤمنانو سره مؤمنانو خزبانه بغیر مکتسب بغیر دا چې دې کم کسب کړي فقد احتملوا بهتانا یقینا اوچته کا بوج د بهتان و اسم مبین او گناهکارا ګناه داغه ګناه خبره وکړه
مومنانو باندې مسلمانانو خزو سړو باندې بهتان لګئی کار کړه نه دی دی وی کړه دی یا ایو النبی قل لازواجک اے پیغمبر او د خپل بیان ته دی و بناتک خپل لونو تا و بن نساء المؤمنین او نور زنانو مؤمنو تا یدنین علیهن من جلابیبهن چراواجه خپل زامه غړغړ پړونی ذالک ادنا یورفنا فلا یوزن دا ډیر نږدې ده دیتا چې دی په پیجن دیکي نه نو تکلیف ول نور کولای کی کله چې یو دا ذالک ادنا ایورفنا خپل معنا باندې چې دی په پیجن لیکيږي چې دا آزاد خزيدي اصلي خزيدي فلا یوزن تکلیف ول نور کولای کی او دوی مداد ذالک ادنا الله یورفنا دا ډیر نږدې ده چې دی باندې پیجن لیکيږي چې دا سوق دي سوق نه پردیا چولنا پړو نظام را چولله بورقه په سر کړلا نو پته نه لګي چې سوق د سوق نه ده نو فلا یوزن تکلیف ول نور کولای کی زګه سوق چې لاس اچي نو هغه چاته اچي چې دې پیجنې چاو د ماته سن شي ویلې وکان الله غفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان لا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض کچره من نشو منافقان سړي دا او هغه کسان چې بزرونه کې مرض ده میلان دې زنانو ته والمرجفون فی المدینه یا پروپیګانډي کوونکی په خار کې په مدینه کې لنغرینک بهم خامخا مسلط بکتا پدی باندې ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا پاتې نشي دی په مدینه کې مگر لگا ملعونینا لعنت کړي شه دی پدی باندې انما سوقفو کمزه چې مونږ کېږي دي او خذو مونږ نیو کېږي با وقتلوا تقتیلا قتل ولګي په قتل ورسنا سنت الله فی الذین خلو من قبل طریقه دا الله پاکستان کې تیر شيری مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا او بنومه ته د الله طریقې لپاره بدلیدل و یسالک الناس تپوس کې استان خلق د قیامت په باره کې قل انما علمها عند الله وتوا یقینا علم داغه د الله سره دی ما یدریک الله ساعت تكون قریبا او څه خبر درکې تعالی شاید چې د قیامت یې نږدې دی ان لا لعن الکافرین یقینا الله لعنت کړي کافرانو باندې تیار کړي دی پر جهنم خالدین فیها مشوی پدې کې لا یجدون ولیا نبو امید خلق خپل ځان لپاره سو دوست او مددگار یوم تقلب وجوههم فی النار فارض باندې چې اړول کېږي ودی په مخون د دی باندې په جهنم پور کې یقولون دی بوي یا لیتنا هاي افسوس دې موږ باندې آتان الله واتان الرسول تابعداري وکړوي منګه هاي افسوس چې تابعداري وکړوي د الله او تابعداري وکړوي د رسول وقالو داخلك وي داخلك بوي حالت کې قیامت کې بوي جهنم کې بوي ربنا ان اتانا سادتنا كبرانا اے زمونږ رب یقینا موږ تابعداري کړوا د خپل مشرانو ساداتو د خپل سیدانو پیرانو وکبرانا د خپل مشرانو د خپل غټانو فازلنا السبيلا نو موږ گمراه کو وایړول دلارینا ربنا آتهم ضعفين من العذاب یا الله ورکی دیلا دچن عذاب د ور ولعنهم لعن کبیر او لعنت کی بری ما لعنت لوی سورۃ اعراف کې تیر شیو جدی یا ایو الذین آمنو هان اعراف کې تیر شیو ال دی وی لکل ضعف د هر یو د پاره سیب ته لیکن تاسو نه پوهیږئ یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو کالذین آذوا موسی مکه تاسو د خلکو پشان چې تکلیف ورکا موسی علیہ السلام لا فبرأه الله مما قالوا نو الله بری کو هغه د هغه سنه چې د خلکو وې وکانه عند الله وجیها او موسی علیہ السلام د رب پنځ باندې مخورز او عزتمن سړیو سورۃ الصف 5 آیات کې مرাজি موسی علیہ السلام خلکو ته وې اے خلکو تاسو ته پته ده لمت وزوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم جميعا زه تاسو ته پیغمبر نه لګل شم زه تاسو ته پیغمبر يم تاسو ټول ته تاسو نه پته تاسو مال ولې تکلیف را کوي ولې بدر دی وای ولې بے ځای ته پوښتنه کوي اعظم موسی نو خلکو وی موسی علیہ السلام وې دې موږ سره دلته کې په بربنده باندې لامبي د وجداده چې صحیح نه دی جوړ نه دی د باندې مرض دی دا مرض د وجنه د موږ سره نه لامبي دا خو دو
موسی علیہ السلام هغه داغه غیرت هم دا اجازت نه ورکاو او شریعت کې دین اسلام کې هم دا اجازت نشته بربند باندې خلق دی لام بي کله چې په خلق لام بي ناغي تبیا ویل کېږي دا مردود شهادت حوض کې لام بي حوض کې دا حوض دا حوضونه نه چې سړی ځان له حوض کې لام بي په پرده کې نه کې لامبل شي لیکن دا حمام الته حمام لفظ راځي حمام چې نه هغه حوضونه بو او هغه کې به خلک براله جامع به وېسته په بربند باندې کې لامبل نو کله چې په بربند باندې اسلام بي په دغه سي زیونو کې نو بیا د هغه گواهی نه قبليږي هغه مردود شهادتي نو موسی علیہ السلام لا داغه خپل غیرت هم اجازت نه ورکاو او شریعت هم اجازت نه ورکي یو پیر موسی علیہ السلام غسل کاو لامبلې نو زیاتی جامع وستلنی لنګ وهل نو دا لنګم بازی داسي چې هغه سړی واغوندي نو بیا به سړی دا اندامونو اندازه لګي چې لون شي چې کله لون شي نو دا اندامونو اندازه لګي موسی علیہ السلام ولامبل نو لنګ لون ده بده کې چې لاسکاوي جامو تا په ګټه باندې جامې خو دی وي ځان لا په یو ځای کې لامبل په داسې ځای کې چې هغه چار دیواری دي چتاو ده نو په دې کې ګټې منډې کړې موسی علیہ السلام امسار واغستاو چې وته وباسي سو به حجر او ګټې زما جامې او ګټې زما جامې ګټه لاړه الدغه د نو خلق منځ کې ودرېدا موسی علیہ السلام پر جامع رواغ غسته اخل کو ولیدو پاغه لنګ کې چې د باندې خو بیماری نشتی نو الله رب العزت بری کو دارنګه چا دا ویلو وی هارون علیہ السلام دغه سي اچانک وفات شوی نو اچانک داسې چې بل چاته پته نه و موسی علیہ السلام ته پته و چې کله هغه وفات شو نو خلقو موسی علیہ السلام باندې بدنامه لګوله چې دا د وجل له الله دا غینا هم بری کو دارنګي بعض خلقو ته داوی مختلفو علماء د اعظم موسی کې غنه خبري لیکلني و اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدون دا خبرم دا موسی علیہ السلام نے تکلیف تلاش استعرب دی راشي تاسو جنگو کې موږ دناسیو نا مختلف خبرې خلقو کړلی وکان عند الله وجیها موسی علیہ السلام مخورس سړیو دا الله په نسبت عزت منو او الله ته نږدې سړیو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اے مومنانو تاسو د الله نه ویریږئ او خبره کوئ خبره پر محل مطابق صحیح خبره سیده خبره ټیک خبره کوئ یصلح لکم اعمالکم قبل ایبالا تاسو عملنا ويغفر لكم بخنا بگی تاسو گناہونو ومن یطیع الله ورسوله سو تابعداری کې د الله او د الله رسول فقط فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو په کامیابی لوی سره ان عرضنا الامانه على السماوات والارض یقینا منګه پیش را امانتونه پاسمان نو زمګه باندې والجبال پورنما فابین ناغي انکار وکم د سشنا یو خبر عام راضی خبر منلو نه انکار وکم ومنګ نه شو کوله هغه ته به کارو کې وینا زنشم کوله اسمانونو زمګه غرونو ته امانت حواله کوله کېدا ناغه موږ نه شو کوله امانتونه چې کوم حواله کېدو انسان اوچت کړلی اسره منځونه دي روزي دي د اعمالي کارونه دي نو دا غرونو ته دا په سمجھ کې نه راځي لیکن خلق بازی وای هغه انکار وکړو داغه دا اوچت ولنا واشفقنا منها داغه نو یریدو به موږ نه شو کوله دا وحمل هر انسان او انسان واغست قبول کړه انه کان ظلوما جهول انسان ظالم جاهل لوي لیکن دا خبر خنق کاری خبر دا زجاج وئی حمل الامانت ویلے کیږي خیانت کولتا ندل دکی او امانت چی دی ناغا صرف مز روجه وغیرہ ندی بلکہ د هر یوشی داغه مطابق ذمہواری دا نفس اطاعت تے خبر منل لی
داغه مطابق اسمان دې دا به مونږ څنګه کوي زمکه دا نو دا به مونږ څنګه کوي خبر اورانیږي د بازه ځکه دغه سي کارونه نه کیږي ان عرضنا الامانه نو خبر بداسي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض یقینا پیش کړه موږ امانت خبره منل نفس اطاعت ذمہواری د هر شی داغه مطابق نو علی السماوات پاسمان باندې داغه مطابق پزمکه باندې داغه مطابق پغرون باندې داغه مطابق فاب ابین ایحملنها ناغي انکار کو پاغه کې د خیانت کولونه حمل الامانت ممخ کی وې چې دې ته ویل کی خیانت تا نفابین ناغي انکار کو ایحملنها د خیانت کول داغه کې واشفقنا منها او يردل پاغه کې د خیانت کولونه وحمل هر انسان ته چې کم امانتونه ورکړې شي او ذمہواری ورکړې شي وا نه د پکې خیانت وکړو ګورې دا کم چې جانم تروان دي دا ټول خیانتګر دي کنه انه کان ظلوما جهولا یقینا انسان خامخا ظالم او جاهل ليعذب الله المنافقين والمنافقات دې پاره چې الله عذاب ورکړي منافقان سره منافقان خزتا مشرکان سره مشرکان خزتا ويتوب الله على المؤمنين او الله مهربانيو کې مؤمنانو سره باندې او مؤمنانو خز باندې وکانه الله غفور الرحیم او دې الله مؤمنانو باندې مؤمنانو خز باندې الله دې په خلق باندې بخون کې مهربان سورۃ ممتازو په تعزیزاتو د پیغمبر مؤمن او مؤمنانو او ازواج زوجات تا دارنگے صورت کے رد رسومات جاہلیو دارنگے صورت ممتاز و واقعات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگے صورت کے آداب د خوراک دارنگے صورت کے نزول د حجاب پردے نازل دل دارنگے صورت کے غزوہ احزاب دارنگے پر صورت کے امر بالصلاۃ علی النبی پیغمبر باندې درود وای دارنگے ذکر دا امانت دا عالم دارنگے واقعات دا بنو قریظہ دا مختلف واقعات پکیو دارنگے قباحتنا دا منافقانو دې باندې چټي وو